آخري مرحله هغه زمونږ د ملګرو چې کوم دی د انعاماتو ده. څه مختصر غونته کې معمولي په دې باندې به چې کوم ده صرف د ملګرو چې کوم دی هغه حوصله افزایي وشي. مونږ انعامات مقرر کړي دي دا هغې دپاره چې ججان صاحبانو چې کوم دی کومه فیصله وکړه په هغې باندې به چې کوم دی زمونږ لکه خوشحاله به پې یو خفه کېږو به نه. خو یو سړی و د هغه خپل زوی ته وایي د هغه نوم شاد محمد خان و. د دې پلار نوم یې څه شاد محمد خان. یو هغه زوی ته یې وایي چې یاره که زویه په مخه ته پیل کېږي خو که دې ځل پیل شو نو چې ما ته داجي ونه وی. هغې صحیح ده نو چې هغه سکول ته تللی جا پیل شوی دی چې کور ته راغلی چې پلار دې تپوس کوو چې یاره څنګه زویه پاس شوې که پیل شوې. یاره شاد محمد خانه تپوس مه کوه داسې یم چې هسې نه که مونږ کې څوک ملګری پیل شي د هغې مقصد به دا نه وي. هغه به دا وي چې مطلب دا دی د نور هم کوشش وکړي او انشاءالله اصل پاس کېدل چې دي که نه هغه اخروي دي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس دغه مونږ غواړو. الله دې دغه زمونږ د ټولو موحدینو مسلمانانو نصیب کړي. د انعاماتو د ورکولو لپاره زه درخواست کوم مولانا محمد هارون صاحب ته چې هغوی دلته راشي، ورسره عبداللطیف مولانا صاحب هغوی هم دلته راشي او هغوی چې کوم دی د انعامات د ملګرو له ورکړي. زمونږ اول انعام دا چې اخیستی دی حافظ سیف الله صاحب چې د ده تعلق د حلقه شیخ القرآن والحدیث شیخ ولی الله کابل گرامی رحمت الله علیه د هغې حلقې سره او د تعلق لري د منفوح سره. نو دو اولنی انعام اخیستی دی. زه د انعام وصولولو لپاره رابلمه رور حافظ سیف الله صاحب. ماشاءالله جزاک الله. دویم انعام زه رابلمه د دویم انعام دپاره چې هغه اخیستی دی محترم عبدالرحمن د ده موضوع و اثبات توحید. د تعلق ساتي د حلقه شیخ القرآن رحمت الله علیه سره. د شمیسی په شمیسی حلقه کې چې کوم دی د درس ته کینی محترم عبدالرحمن صاحب. तीसरा इनाम जिस भाई ने लिया है और तीसरे इनाम का जो हकदार है वो हमारा भाई और साथी जिसने अरबी ज़बान में तकरीर किया था हाफिज़ मोहम्मद अमान. आपका ताल्लुक़ हल्का शेख वलीउल्लाह काबिल ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह उस हल्का से ताल्लुक़ है और मनफूहा में ये दर्स में बैठता है. तो मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद इंडिया वाला है, ये हमारा भाई है इंडिया का. माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह. इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में